او الله فرمایي په دې 12 کې څلور دا د عزت میاشتې دي. هغه څلور د عزت میاشتې هغه کې یو دا میاشت د ذوالحجه او حدیث کې راغلي دي چې د عزت والا میاشتې څلور دي. درې چې دي درې متوالیات، درې یو بل پسې دي او یوه چې ده هغه ترېنه لږه جدا ده لرې ده. هغه درې چې کومې یو ځای دي نو یو ذوالقعده ده چې دا اوس به ختمیږي ذوالقعده، دویمه ذوالحجه ده چې اوس به شروع کېږي، دریم محرم دی چې دی پسې ده بیا. دا درې یو بل پسې دي. او څلورمه د رجب میاشت ده، هغه د روژې نه یو میاشت مخکې کوم ته چې زمونږ خلک بزرګه میاشت وایي، عربی کې د دغې میاشتې نوم دی رجب. دا څلور دا د عزت میاشتې دي. نو ذوالحجه چې ده دا د عزت په میاشتو کې ده. دا اوس چې شروع کېږي او دا په کومه کې چې اوس موږ شروع یو ورځ نیمه وکې پاتې ذوالقعده، دا هم د عزت میاشت. او دې څلورو میاشتو کې به اسلام دا حکم و چې په دې کې به تاسو جنگ نه کوئ، دې کې به جنگ بند دي. او د دې میاشتو عزت اوس هم پکار دی که اسلام دې له عزت ورکړی دې میاشتو. نن مسلمان تاسو ته ما وویل د خپلو میاشتو او د کلونو او د ورځو او تاریخونو نه دومره غافله دی چې هغه عزت خو یې څه کوي چې د هغې هغه شمار هم ورته نه دی معلوم، د هغې هغه نامې هم وله نه ورځي. نو چې د یو چا په ذهن کې د یو څیز هغه نوم ني دی به د هغې د فضیلت څه خیال وساتي. ځکه مدرسو کې هم او په سکولونو کې هم ماشومانو ته د دې زده کړه پکار ده. څنګه چې ورته جنوري فروری ښې چې هغه د عیسوي سال میاشتې دي، نو د اسلام دا میاشتې مو ته وښایه. خو دا د اسلام میاشتې به د ټول نه لومبې دا به استاد زده کوي، استاد چې هغه له دا تاریخونه معلومي. ذوالحجه چې ده د دې یو فضیلت دی، الله په نظم باندې د دې یو عزت دی. ځکه د اسلام پنځم بنیادي رکن چې هغه ته حج ویلی کېږي هغه په دې میاشت کې دی. او حج د الله هغه لوی حکم دی چې الله قرآن مجید کې د دې د فرضیت حکم کړی دی. الله فرمایلی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج او عمره دا الله دپاره پوره کوي، یعنی دې کې اخلاص پیدا کوي، للهیت پکې پیدا کوي. او الله فرمایلی الحج اشهر معلومات، حج چې دی دا په معلومو میاشتو کې دی چې هغه ذوالقعده او ذوالحجه ده. او بیا د حج بیان الله قرآن مجید کې کړی دی سوره بقره کې، او بیا سوره توبه کې الله د هغې ذکر کړی دی. سوره حج چې دی سوره حج دا په 18مه سپاره کې مستقل صورت دی د حوالې سره، سورة الحج. پای کې الله د حج حکم بیان کړی دی او د حج سره متعلق چې کوم عبادت دی هغې ته قرباني ویلی کېږي، هغې ته هدیه ویلی کېږي، یا طواف او سعی وغیره. اسلام موږ او تاسو ته دا ټولې خبرې ښودلې دي.